أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم، حرام کړل شوی دی پتا سو باندې میندې ستاسو، وبناتکم او لونه ستاسو، واخواتکم او خویندې ستاسو، وعماتکم او تروران ستاسو د پلار د طرفا، وخالاتکم او تروران ستاسو د مور د طرفنا، وبنات الاخ او لوران د رور ستاسو یعنی وریری، وبنات الاخت او لوران د خور، وامهاتکم اللاتی او میند ستاسو هاغا ارضعنکم چی پی در کړي دي تاسو ته رضاعی میندې، واخواتکم من الرضاعه او خویند ستاسو رضاعی، وامهات نسائکم او میندې د بیبیانو ستاسو یعنی خواخي چې ورته وایي، وربائبکم اللاتی او هغه پر کټی ستاسو هغه فی حجورکم چې دی په پرورش تاسو کې، من نسائکم او دی دغه جنکۍ د بیبیانو ستاسو نه، اللاتی هاغ بیبیان ستاسو دخلتم بهن چې تاسو یوځای والی راغلی د هغې سره، یوځای شوي د هغې سره، نو د دغې پرکټۍ سره یعنی د ښځې لور سره هم نکاح حرامه. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، پس که چېرته تاسو نه یوځای شوي د دغې بیبیانو سره، فلا جناح علیکم، نو بیا نشته دی ګناه په تاسو د هغې لور سره ورله بیا نکاح کولی شي. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او حرام کړلی شوي دي په تاسو باندې هغه بیبیانې د زامنو ستاسو، الذین هاغه زامن من اصلابکم چې دی ستاسو د شاګانو نه، وان تجمعوا بین الاختین او حرام کړلی شوي دي په تاسو چې جمع وکئ په منځ د دوو خویندو کې په یو وخت کې د دوه خویندې په نکاح، الا ما قد سلب مگر هغه ناکم چې تیر شوي هغه درته معاف دي. ان الله کان غفورا رحیما، بیشک دے اللہ تعالی بخون کے مہربانا. والمحصنات من النساء او خاوندان والا من النساء د خزنا یعنی هغه خزې در باندې هم حرامې چې کومې مخکې نه د چا په نکاح کې دي، الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه نه چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو، کتاب الله علیکم دا لیکلی حکم دی د الله په تاسو باندې، لازمی او فرض حکمونه دي د الله په تاسو. وأحل لكم ما وراء ذلكم او حلال کړلی شوي دي ستاسو دپاره ما هاغه زنانا وراء ذلكم چې علاوه دي د دینا دا کومې چې ذکر شوي، ان تبتغوا باموالکم چې تاسو تلاش کوي دوی لره په مالونو خپلو سره په مهر سره، محسنین او یی تاسو نکاح کون کی غیر مصافحین نئی گناہ کون کی زنا کون کی، فمستمتعتم به منهن پس هاغ مال چې تاسو پیدا واغستل په هغې سره، منهن د دې بیبیانو نه یعنی هغه مهر، فآتوهن نو بس ورکوی دوی لرا، اجورهن هغه مهرونه د دوی، فریضة دا لازمی حکم دی د الله. ولا جناح علیکم نشته دی گناه په تاسو باندې، فیما په هغې
کمولو یا زیاتولو د مہر کې تراضیتم به چې تاسو راضی په هغې من بعد الفریضة ورست د مقرر کولنا ان الله کان علیما حکیما بشک دے اللہ تعالی علم والا و حکمت والا ومن لم يستطع منكم او هاغ سوک چی وسن لرستاسو ناتفولا داغی طاقت مالی د مالی طاقت این کی حل محصنات المؤمنات چی دے نکاحو کی داغی ازاد مومن زنانو سرا فمما ملکت ایمانکم نپس نکاح دکوی دهاغی سرا چی مالکانی دی خلاص نستاسو من فتیاتکم المؤمنات داغی وینزو استاسو ناچ مومنی دی واللہ اعلم بی ایمانکم او اللہ تعالی خالم دے پا ایمانون استاسو بعضکم من بعض استاسو دید بعضنا یعنی تاسو طول انسانان یو نوائے فانکحوهن باذن اهلهن بس نکاح کوي د دغه وینځو سره په اجازت د هغه سردارانو د مالکانو د دوی وآتوهن اجورهن بالمعروف اور کوي دوی ته مہرونه د دوی په خپل طریقې سره محصنات چی وی دوی پاک دامنی غیر مصافحات نوی دوی گناہ کون کی ولا متخذات اخدان او نوی دغوینزے نیون کی اغپٹو دوستانو یارانو لرا فَإِذَا أُحْصِنَّا پس ہر کلچ وادشی دوی فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پس کبیارات للو کی داوینزے بفاحشتن پس بے حیائی سرا پا گناہ سرا فعلیہن نو بس لازم بوی پا دویبان دے نصف ما علی المحصنات من العذاب نیم حغا چوی پا اغی ازاد زنانو من العذاب د سزانا یعنی وینزی تبا د ازاد خزی د سزا نیم ورکولی ذالک لمن خشی العنت منکم ذالک دا نکاح د وینزو چی دے لمن دا دهاغی چا دا پارا دے خشی العنتا چی یریگی دا گناہنا منکم ستاسونا وَأَن تَصْبِرُوا او کتاسو صبرو کو خیر لکم دا بغور وستاسو دا پارا واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی دے بخون کے او مہربانا